أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. سورة الكهف 30 نمبر آیات. په دې 30 نمبر آیات کې د هغه کسانو د پاره تسری د چې کوم کسان مؤمنان دي او عمل صالح دي چې دوی عمل به الله تعالی بالکل ضایع نه کوي او دوی په کار باندې به خامخا راځي. الله تعالی وایي ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عملونه کوي نیک. عمل صالح تعریف به من کړي د چې کوم عمل شریعت موافق یې غیر صالح وي او چې کوم مخالف د شریعت یې غیر منکر ویل کیږي. الله تعالی وی انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د هغه چا احسن عملا چې کوم چا کړی خامل عمل د شریعت موافق الله موږ نه ضایع کوو تر څو پورې چې په خپل بریاکاری سره او په ارتداد سره په خپل ضایع کړي نه نو الله موږ والله پورې ضایع کوو نه. اولئک لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. دغه کسان د دوی د پاره به باغونه جنات عدن باغونه د همیشوالي دسه باغونه چې هغه مستقلی دنیوي باغونه خوند کی زوال په ناراضي تجري بيږي به من تحتهم الانهار لاند رهغینا نهرونه دغه باغونه لاندې به نهرونه بيږي. نو دا بشارت اخروی دي د نیکانو خلقو د پاره. دنیا کې وسره الله تعالی وعده کړی د چې عمل دي ضایع کوم نه او آخرت کې دا غوی سره وعده کړی د جدي ته باغونه ملويږي د باغونه به همیشئ او ردی باغونو لاندې به نهرونه بهيږي. انهار جمع د نهر د نهر بجنت کې بسلور قسم نهرونه بهيږي د هر جنتی په باغونو کې بسلور قسم نهرونه بهيږي. دا بحث مخکې تفسیر سره تر شوی دی. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها. یحلون اغندولکیږي بعد جنتیانو ته فيها پر جنت کی من اصاور بنگړي من ذهب چې رسرو زروي دا پر جنتیانو ته پر اعزازي ويلبسون او دی به اغوندي ثيابا جامي خضرا ششني شین رنگ والا من سندس و استبرق د نرور خمو و استبرق او د پیړو رخم. سندس باریک نرم ریخم او استبرق کم چې پیړ ریخمي یعنی دواړه قسم ریخم کپڑے به ته ملایويږي دی بیغون دي. متکئین فیها تکیاګانی به لګولې په جنت کې علی الارائک په تختونو باندې. نعم الثواب ډېر ښه بدله ده وحسنات او ډېر خده مرتبقا مرتبه ده دوی مرتفقه مرتبه حیثیت ته ویل کېږي د دوی د مرتبه او حیثیت ډېر ښه دی او د دوی د بدله هم ډېره زیاته ښه ده. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل. په دې آیات کې د ملحدینو کم چې د اسلام دشمنان او د الله تعالی د قدرت یا د الله تعالی د وجود یا د الله تعالی د آسماني دین قائل خلق نه د داسې خلکو اعتراضات ذکر کیږي په اسلام باندې چې ګنې اسلام به صحیح دین نه او د دوی د خپل کفر د حق پرستی د پاره هغوی یو دلیل ذکر کوي محکم ذکر کوي د وسنځې په ذکر کیږي. نو دې کې د هغه باطلو دینونو او د دنیا د عیش عشرت چې خلک په دلیل سره نيسي په خبره حق پرستی سره د هغې تفصیلي جواب ذکر کیږي په ذکر کولو د یو واقع سره او منځ کې دا ثابتېږي چې دنیا فانی سیز دی. دنیا دومره ښه سیز نه دی دومره کلک سیز نه دی چې سړی پې باور وکړي پروسه پې وکړي او دا د چا د فضیلت او د غوروالي دپاره دلیل نه دی. د دنیا مال دولت او پیسې او د چا غربت او کمزوري چې کوم ظاهري کمزوري د غربت معذورتیا ده نو دا د بدبختۍ دلیل نه دی. دا مسله په دې واقع کې تفصیلا ذکر شي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې واضرب لهم مثل الرجلین
بیان که دی کافرانو ته مثال یعنی واقعا رجلین دغه دو سړو جعلنا لاحدهما چې من ورکړی و یو کس دغه دوانو ته دوانو کسانو یو کس ته من ورکړی و جنتین دو باغونه من اعناب د انګور دو کسان ملګری یا خپلوانو سو تعلق خپل منځ کې د یو کس د انګورو دو باغونه لرل وحففناهما او من محفوظ کړی او دلره بنخلن په کجورو سره یعنی د دې نتیجه چې پیرا د شپول په طریقه باندې د کجورو بوټي ولاړو چې دا باغ محفوظ څه کو درختې نشي ګویا چې دا کجوري په زیاده انګړ غونته کی وي وحففناهما من محفوظ کړو یعنی د شپول په طریقه باندې د انګړ په ذریعہ باندې د دې نتیجه چې پیرا کجوري آبادی کړې وي وجعلنا بينهما زرعا امنګا ګرځولې او بمند د دوړو باغونو کې زرعن فصلونه تیر چاپیره چې کم دي د چار دیواري په حیثیت د انګړ په حیثیت باندې د کجوري ولاړې وي منځ کې د انګورو دو باغونه دی باغونو په منځ کې د فصلونو د پاره کولا او زګینه او باغي او فصلونه کېدل کېلتل جنتین د دوانو باغونو عادت نیوله او کله میوه خپله ولم تظلم منه شيء او نه کما ور دي میوه نه هیڅ شي عام باغونه د څه ذکر یو ونه کې مرز ولګي کله بل ونه کې مسله پیدا شي دانه را ورځي خو دې باغ د باغونه د سينو دې مستقیل خپل میوه پورا نیوله کمه بیماری په نوا وفجرنا خلالهما نهرا او موږ جاری کړه ور دې دوانو باغونو په منځ کې نهرن یو نهر لره منځ کې نهرم پیدو لړنه داش وجه ډېر لوی نعمت ته دو باغونه دي تیر چاپیره د کجوري ولاړې دي منځ کې پسرم کېږي د دوړو په منځ کې نهرم بهيږي وکانه له ثمر او ور دې سړی د پاره نور سرمایه ثمر چې کوم دی د لغاتو کتابونو هم لیکلي دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه امام مجاهد رحمه الله دوی وایي چې ثمر چې کوم دی د ونو میوه ته هم وایي خو ثمر د دې نه علاوه نور مال دولت ته هم ویل کېږي نو سرو زرو سپینو زرو تصارو ته هم ثمر په عربي کې ویل کېږي اطلاق به کېږي چې کومه کې د باغونو باس تیر شو اوس بل باس روان دي نه معلومیږي دا چې دې سړی سره دغه باغونو نه علاوه نور هم ډېر سرمایه ور سره یعنی ډېر مالدار سړی وکانه له ثمر او ور در پاره نور سرمایه فقال لصاحبه ندول خپل ملګری ته وهو يحاوره چې دغه ملګری ور سره خبرې کولې اصل خبره دا و چې د سړی د دومره مالدار کس چې کومه د کافرو او د دې واقعي د الفاظو نه معلومیږي چې د الله تعالی د وجود قائل نو د هر څوک نه د الله تعالی د قدرت قائل نه الله تعالی د وجود قائل او دې کس ته د بل مسلمان چې کم مال دولت کم لارو اولاد لګو ډله ټپاله کمزوري و دا غریب مسلمان ترې دی غټ کافر ته دعوت ورکړي او دته وایي چې داسې وکړي چې الله تعالی پیدا کړي زمکه په سر باندې د الله تعالی احکام نظام ومنه بغاوت مکه و د شیطان په لار باندې مزه بیا خرابېږي گمراه کېږي وړاندې بیا مرګ دی قبر دی آخرت دی به د انجام خرابېږي نو چې کله د دعوت ورکړي بس هغه سره خبرې شروع کړي هغه د هري سره خبرې شروع کړي نو فقال دو ویل صاحبه د خپل ملګری ته کله چې دعوت ورکو او هو يحابره چې هغه باس کوي د سره د دعوت خبره وسره کوله انا اکثر منك مالا زډیر زیات یم ستانه په مال کې واعز او ډیر عزت من یم نفرن په محفل کې نفر په معنا د مجلس او محفل سره دی مطلب دا دی چې ته دا خبره کې چې مسلمان په حق باندې د اسلام حقيقي دین دی کفر باطل شی د اسلام نه علاوه باقی تمام عقیدې باطل دي د الله تعالی نه دي خوخي جهنم ته به اچي نو دې کافر ورته وایي چې د خبره نه ده ځکه چې ته مسلمان د خدای الله تعالی دوسه می د الله تعالی بخوخي چې د الله تعالی خوخي نه مال سره وري نشته نو خلک خپل دوست له مال ورکړي د دوست له مال اخلي دي د هري ورته ویل دغه شان ولته وګوره زما سره خواږي لوی لوی مالداران خلک ناسي غټ غټ خلک ناسي ستاسو ملګرتیا کې ټول غریب خلک ناسي کمزوري خلک ناسي محفل زما خده مالداري زما ډېر ده اولاد زما ډېر دي نو دین معلومیږي دا چې دا ک الله تعالی موجود همي ای الله تعالی نو بیا هم زه عزتمند دي الله تعالی خوخه ما زما دا کار وخت زګ ډېر سیرا کړی او ک الله تعالی موجودي او ته چې کوم خبرې کې چې اسلام حقيقي دین دی
نو ول دا خبره ټیک ځکه نه ده چې ته خوښ یم تعالی ډیر مال ول نه درکو ډیر اولاد ول نه درکو ته مالدار کولې ول نه ول استاد ظاهري غربت او کمزوري ویل دي خبره دلیل چې ته خوښ نه او زما د پاره د ظاهري مال او ظاهري محفلونه او مجلسونه دا د خبره دلیل چې زی خوښ نو اول داوی دا الله تعالی رښتانه نعوذ بالله او که شي هم نو بیا هم زما خدا ز په حق باندې هم دا خبره ثابته ولا کم ځای ثابته ولا په خپل مال سره ثابته ولا چې مال سره ډیر دی او په خپل محفل او اولاد سره ثابته ولا چې اولاد ډیر لرم محفل مې د غټو خلکو دی نو دینه پته لګی چې زه بهترین سړی د الله تعالی خوښ او چې د الله تعالی خوښ نه اگر که زهر څنګه چیم که فرض کا د جنت جهنم یې مو د حساب کتاب ومشي نو بیا هم چې الله مخې ته ورشم څنګه چې دنیا کې الله تعالی درون کړی یم داسې بالته کې ډېر درون شم او ډېر صبر نه راکړي دا د کافر خبرې وي نو الله تعالی د هغه حال ذکر کوي چې وهو یحاوره د بحث کوي د سره انا اکثر منک جزا ډېر زیات یم ستانه مالن په مال کې واعز او ډېر عزتمن یم نه پرن په محفل کې ودخل او د داخل شو جنت او خپل باغ دا بحث په لار باندې وکړو د دین وروسته دا مسلمان او دغه کافر هغه باغ ته لاړ چې کوم باغ د کافر ملکیت وهو ظالم لنفسه او د سړي ظلم کو د خپل ځان سره یعنی مطلب دا د الله تعالی د وجود نه منکرېدو د الله تعالی د قدرتونو نه منکرېدو او د دې سراسر ظلم د خپل ځان سره دی ځکه د کافر د الله تعالی ډیر ضد بدی شي نو قال ویلی ما اظن زګمان نکم انت بد هذه چې ختم شي هذه دا باغ ابدا د همیشه د پاره د کافر ورته وی چې تاسو دا خبره کوي چې الله تعالی موجود دی د دنیا یو نظام دی یو وخت پورې چلیږي بیا به الله تعالی ختمي قیامت برازي د هر څه په پناه کیږي دا خبره ده کې نو ول دا خبره زنه منم زما د باغ ته وګور د شنو بوټو ته وګور د نهرونو ته وګوره او بیا د کجورو د تیر چاپیرا انګل ته وګوره ستا په خیال باندې بدی قیامت را لې شو دا خرابول شي د ول چرته نه خرابېږي دا مضبوط شي وما اظن الساعه او ز ګمان نکم د قیامت قائمه چې قائم بشي تاسو وایي قیامت ورځ دنیا ورانه ختميږي سورانيږي نو ورځي اړو یقین به شک به نه راځي چې قیامت براشي قیامت به باغونو باندې به خسته بلډینګانو باندې به خسته آبادو باندې ول ناراضي بیا ویل ولا اردت تو که زه واپس همشم الی رب قدرت یعنی څنګه تاسو وایي جرت واپس ده حساب کتاب کیږي نو اول خو اول بنیادی ول زنه منم خو که داسې همشي او زه رته واپس همشم لاجدن خیرا منها منقلبا زه بیا مونم ډیر غوړ د موجوده باغونو نه منقلبا پر رسیدلو سره منقلب بدل ته ملي کېږي د په ځای باندې ا منقلب رسیدلو ته هم ملي کېږي پر رسیدلو سره یعنی دلته الله تعالی په نسبت باندې قدرمن یم الته به هم ډیر قدرمن یم نور باغونه برایي نو په دې طریقه خپل مالداري سره په دا طریقه سره باندې خپل کوبر ثابت کو چې په حق باندې دې زمانہ کې مخدر خلک د يهوديانو د نور خلکو قادیانانو حواله ور کوي چې یار دا خلک زمونږ نه خده ځکه چې وسایل باندې قبضه ده او په وحدو باندې قبضه ده او دا سيدي واغ سيدي نو دا عقیده اصل کې د هغه ملحدین او کافرانو د چې کوم د ځکه قرآن نقل کړی ده او دغه خلک اگر که بظاهری لحاظ باندې ځان ته کافر نم وي او د مسلمانانو سره ډېر رسمونو کې شریکيږي هم لیکن دا عقیده د سوکم لري د مسلمان کې دی نشي قال له صاحبه نو ورته ویل د ملګری خپل چې کوم مسلمانو وهو يحاوره چې د خبرې کولې د هغه سره اکفرت بالذي خلقك اته انکار وکړه د هغه ذات نه چې پیدا کړی د الله تعالی د وجود هم قائل نه دومره غټ ظالمي من تراب د خاورنا یعنی د انسان بنیاد د خاورنا آغاز شوی دی ادم علی السلام د خاورنا پیدا شو اولنې ماده ته اشاره وشو ثم من نطفه بيد نطفینا نو بیا غ نږدې ماده ته اشاره وشو چې عام انسانان د نطفه نه پیدا کیږي ثم سواك رجلا بیت برابر کړی یو سړی د خاورونو د نطفه نه تر روان شوی بیا ځان یو نارینه انسان جوړ شو او ته هغه ظالم چې بیا هغه پیدا کوونکی خپل نه منکر شوی وسې نه مني لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احد لیکن زه خدا ویم چې الله تعالی هم دغه الله د زما رب دی او زه شریک نه جوړوم د خپل رب سره احدن هیڅوک یعنی زما قیده خود سیده او ته چې هر څه ولولا اذ دخلت لك جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله
او ولې نه وي په هغه وخت چې داخل شوی د خپل باغ ته تا ویلې وې ماشاء الله هغه چې الله یې وغواړي نو هغه کېږي یعنې تا به ویلې دا باغونه الله تعالی پیدا کړي دي دا الله جوړ کړي دی آباد کړی دی او که الله نه آبادولې دا نه آبادي د خرابېدو داسې به دې ویلې وي لا قوة الا بالله نشته هیڅ طاقت د یو کار الا بالله مگر په توفیق د الله تعالی چې کله الله د سره مرسته کوي نو کېږي چې الله تعالی مرسته نه کوي نو نه کېږي داسې به دې ویلې وي د ابن عباس رضی الله عنه نه بشعب الایمان کې روایت نقل دی چې کم کس یو څیز ویني چې ښایسته څیز قیمت والا انسان یې خوښوي د خوښېدو والا څیز او د خوښ شي او دا کس دا کلمه ووایي چې ماشاء الله لا قوة الا بالله نو د دا نظر چې کم دی په هغه کس باندې به په هغه شیز باندې به اثر نه کوي او دغه څیز به د نظر نه محفوظ شي بل روایت کې دی چې د ضرر نه محفوظ یو کې دی چې د نظر نه محفوظ دا دواړه روایت بل ته نږدې یو مطلب دی د دې حاصل دا دی چې کله جای اوسې خوښ شي او دته اندازه چې زما نظر لګي یا احتیاطا هم تبرکا هم او دا کلمه ووایي نو الله تعالی به په دې کلمه کې داسې اثر ایښی دی چې د نظر به دغه څیز باندې پرېوځي نه اثر به نه کوي خرابوي به نه ان تراني انا اقل منك مالا وولدا اگر چې ته یې مال لرې زه کم یم ستانه په مال کې وولدن په اولاد کې ته زما د کمزورۍ او دلیل دا نیسې چې ته د الله تعالی ځکه خوښ نه یې دین دې ځکه کمزوری دی چې ستا مال او اولاد کم دي دغه اعتراض دې وکړو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك نو نږدې د جرب زما راکې ما ته غوره ستا د باغونو نه ستا د باغونو نه غوره ما ته راکې په کوم ځای کې یا په دنیا کې که د الله تعالی خوښه شو اگر په دنیا کې را نه کړ بیا په جنت کې خامخا جنت کې به خامخا میلاویږي په آخرت کې به میلاویږي نو که دنیا کې داسې ما ته میلاو نه شي په آخرت کې به راته میلاو شي اگر دنیا کې راکړ نو هم رابېږي نو داسې نه ده چې زه محرومه شم او د الله تعالی خوښ نه یم او زما د ظاهري او څو ورځې کمزورتیا ته زما باطلوالي باندې دلیل نسی نو ویل داسې خبره نه ده ويرسل عليها حسبانا من السماء او راولېږي علیها به دغه باغونو ستا باندې حسبانا عذاب عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د حسبانه په معنا د غور سره کړل چې راولېږي ستا به د باغونو باندې حسبانا د غور عذاب د اسمانه طرف نه عام مفسرین د دې معنا په عذاب سره کړل هر څنګه عذاب شي ځینې علما حسبانه په معنا د کانو باران سره اخیستلی دی چې راولېږي ستا به د باغونو باندې حسبانا د کانو باران من السماء د اسمانه طرف نه نو ټول عذابونو کې شامل شو که اور شي هم که کاڼي هم او که بل څه خو چې عذابي بس هغه عذابي وتصبح صعيدا زلقا نو وګرځي ساده باغ لره صعيدا میدان زلقا صفا خالی میدان شي باغونه دې ختم شي اسمان نور راکته چې پاکي درلو وسيزي بل عذاب پیرا چې درلې ختم کی مطلب دا چې تعالی درکړي دی یو امتحان دی پتا باندې خدا ستا مستقل ملکیت نه دی ساده غوروالي دلیل نه دی الله تعالی دا په هر ټیم کې جو غواړي غستې شي دنه برته او جدا سے ناجایز وي د الله تعالی د وجود نه انکار کوي الله تعالی به ډېر زر واملي او یصبح ماؤها یا وګرځي وبردي یا وګرځيږي وبردي باغ چې کم نهر پکې پیدا غورن جواري یعنی وچ شي وبخت ازما کې لاړ شي بری بیا نه پلن تستطيع له طلبا نو طبيعت طاقت نه لري د هغه د پاره د تلاش کولو تیرا بیرته راستې نشي تلاش کولای نشي نو بس دا باس دې زګینه پوري وشو او دغه مسلمان ورته دغه نمونه جواب ورکړ